یو کس وایي چې ټریډنګ حرام دی که حلال دی. زه نه پېژنم، ما ته وضاحت وکړه بیا بات. دا مفتی صاحب ما ته وایي ټریډنګ دی ته وایي چې د مخ نه سیوایي ویښته لرې کوي په لیزر سره. نو د ګیرې ویښته لرې کول حرام دي او نور ویښته لرې کول دا مکروه دي. بعضې ویښته لرې کول واجب دي، بعضې حرام دي، بعضې مکروه دي. دا ویښته لرې کول په دې طریقې سره مکروه دي. یو کس وایي چې پلار په غلطه وي نو زوی پلار ته وینا کولی شي او که نه. چې پلار په غلطه وي نو پلار ته زوی وینا کولی شي، خو د ادب او د احترام خیال به پکې ساتي چې دا مې پلار دی، او وینا به په دې طریقې سره کوي چې د منکر نه سړی څنګه منې کول کوي چې پلاره دا کار حرام دی، دا ټیک نه دی، داسې نه دی کول پکار. وهل کنزل سختی پلار بیزتی دا نشي کوله. یو کس وایي چې زمونږ په کور کې زمونږ مشره خور ده، هغه لیونۍ ده، ټول کور والا او رشتهداران د هغې نه تنګ دي. مور مو وایي چې زنځیر راړي چې هغې سره یې وتړو، ځکه چې په کور کې هر کس سره جنګیږي. نو آیا مونږ زنځیر سره دا تړلی شو چې د هغې خیال ساتو؟ نه، که چېرې دا صرف او صرف تنګول کوي، څوک وهي ټکوي نه، نو بیا به یې زنځیر سره نه تړئ. او که دا خطرۍ وي چې د دې لاس ته چاړه یا لور یا بل شی لاړ شو، نو دا به څوک ووایي، نو بیا یې تړلی شي. خو بیا په دې انداز سره تړلی شي چې دې ته اذیت او تکلیف نه. او بهتر صورت دا دی چې دا د لیونو هسپتال ته بوځئ. بل تپوس یې کړی دی چې د جنابت په حالت کې چې لاس ووینځي او بالټي ته لاس نه نباسي نو اوبه نجس کېږي او که نه. چې لاس ته بهر ووینځل بیا د بالټي ته لاس نه ایستل، نو دې سره اوبه هیڅ قسم نه نجس کېږي. بلکې تر دې پورې گنجایش شته چې بالټي کې اوبه پرتې وي او تا سره بل لوښی نو چې په هغې اوبه راواخلې او بمبه ممبه نشته دی، نو اوس چې ته لاس اول پاکې په لاسو به د دې نه اوبه راخلې، نو څنګه به راخلې؟ نو اول به دا بالټۍ په ګس لاس باندې اړخن کې په دې ښي لاس به لږې اوبه راواړې، دا به ووینځې. او چې خیر یې ووینځلو نو بیا به ښی لاس په اوبو کې ډوب کړې، نو ګس لاس به پرې ووینځې، بیا به په لپه اوبه راخلې. او که بالټۍ دومره غټ دی چې هغه اړخن کولی هم نشي، نو دومره اجازت تا ته شریعت درکوي چې دا یو 4 ګوتې دا په دې اوبو کې نه نباسه، د پاکۍ په نیت باندې نه، د اوبو راغشتو په نیت باندې، ښي لاس چې په دې باندې نجاست نی. بیا دا په دې ګس لاس باندې واچو چې دا لاس په باندې پاک کې، نو اوس دا لاس نه نباسه، په ښي لاس واچو، ښی لاس په پاک که، اوس دواړو باندې اوبه راخلي. یو کس تپوس کوي چې په مونځ کې تکبیر تحریمه په وخت کې لاس اوچتول فرض دي یا واجب دي یا سنت دي؟ سنت دي، فرض او واجب نه دي. تکبیر تحریمه فرض دی، لاس اوچتول سنت دي. یو کس وایي چې زمونږ په جماعت کې د جمعې په ورځ د اذان نه پس یو درود ویلی کېږي چې هغې ته درود تاج وایي. هغې کې څه الفاظ دي، د هغې باره کې وضاحت مطلوب دی. الفاظ دا دي: ابو قاسم محمد بن عبدالله نور من نور الله. دا درود تاج دا چا جوړ کړی دی، او په درودونو کې هغه درود زیات افضل دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه معصور او منقول را رواني. بیا بل درود ویل هم جایز دي، لیکن چې هغې کې الفاظ خلاف شرع نی. دا تا چې کوم لفظ لیکلی دی نو دا خلاف شرع لفظ نه دی. ابو قاسم دا ابو القاسم دی، ابو قاسم نه دی، لام الف لام سره دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کنیت مبارک دی. او یهودو چې به پیغمبر علیه السلام ته نوم اغشتو نو ابو القاسم به اغشتو. او ابو هریره رضی الله عنه صحابی مشهور محدث په صحابو کې، هغه هم بعضی روایاتو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا نوم اغشته دی.
حدثني ابو القاسم صلی الله علیه وسلم. او محمد دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل نوم مبارک ته، او ابن عبد الله دا عبد الله سے بچی نو د پلار نوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله. مخکې دی نور من نور الله، د دې معنی دا ده چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله په نور کې یو نور دی. که د دې پسې شاته اعتقاد او نظریه دا شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان او بشر پشان نو، دا یو رڼا وه، نو دا غلط او گمراه عقیده ده. او که د دې مطلب دا شي چې هغه نور دی په دې شکل سره چې دنیا په تیرو کې ډوبه وه د کفر او د شرک او د بت پرستۍ او د جهالت، او چې کله د الله رسول رالو نو د مثال د رڼا دی، ټول رڼا د ایمان او د علم د رڼا سره رڼا او روښانه کا، نو دا معنی ټیک ده. یو زنانه وی تپوس کړی دی چې ما د 3 روزو د نیو نظر منلی و، 2 روزې چې مې اونیوي بیا زما کپړې رالی، اوس د هغې نه پس به زه دا 3 واړه بیا نیسم، او که یو به نیسم نو یو روژه ونیسم کافي ده. یو کس تپوس کړی دی چې یو زوی ظالم وي یا رور ظالم وي او هغه ظلمونه کوي او د ظلم په وجه هغه جیل ته لاړ شي، قید کې وي، بیا د هغه رور او پلار ډیر مال خرچ کړي او هغه آزاد کړي، نو د آزادول څنګه دي؟ جایز دي او که نه؟ نو که چېرې دی بیا هم دغسې ظلم کوي نو د ده راخلاصول لا ګناه ده، ځکه چې دا مجرم دی او مجرم ته سزا ورکول پکار دي. یو کس وایي چې یو کس 4 دا 10 رستی صورتونه یاد کی او په دې سره موس کوي، نو ترتیب څنګه دی؟ نو یو رکعت کې به یو صورت وایي، لکه 2 رکعتي ځای موس کوي نو اول کې به الم تر کیف، په بل کې لإلاف قریش. یا 4 رکعته موس دی نو دا 2 صورتونه دی، په ړومبو 2 رکعتو کې وایي، بیا په 3م کې ارأیت الذی یکذب بالدین، او په 4م کې انا اعطیناک الکوثر. بل تپوس دا کړی دی که یو صورت پریدي او منځ کې بل صورت شروع کی، مثلا الم تر کیف اوی بیا لإلاف قریش پری، خو بیا ارأیت الذی وی، نو موس څنګه کیږي؟ نو موس ادا شو، موس ټیک شو، موس خرابیږي نه. البته داسې کول مکروه دي، خو کراهت تنزیهی سره خلاف اولا وته وي. او که چرې په هیر سره داسې وشل نو بیا مکروه هم نه دي، بلا کراهت نه موس جایز کیږي. دغسې نور مزمل یو کس وایي چې یو سړی دی ګیره اوکاږي، هغه امامت کولی شي که نه د وهم د وجې نه، او دته څه پکار دی چې دی نه واوړي؟ ګیره ایستل دا ټیک نه دي، پرې کول ټیک نه دي، ویستل ټیک نه دي. علما وایي چې ګیره واجب ده کم از کم 1 موټی، او بیا چې دی امامت کوي نو داسې کول نه دي پکار. لیکن که چېرې د خیال نه بې خیالي وي، د ده لاس لاړ شي نو د خراب امخته غشتی دی، په دې کې دی ګناهګاریږي نه، لیکن دا شی بندول پکار دی. او د بندولو طریقه یې دا ده چې دی چاته ځان حواله کړي، هغه ته دې ووایي یا دې پخپله په ځان باندې جرمانه ولګوي چې ما د ګیرې یو ډکی وویستو نو 100 روپۍ جرمانه به ورکوم. نو چې یو ډکی وویستو نو 100 روپۍ جرمانه دی چا فقیر ته ورکړي، یا ډبي کې واچي. چې 2 مې وویستو نو 100 روپۍ دې بیا ورکړي. نو چې 10 ډکي ویستل نو 100 روپۍ شوي، ده ته بیا پته ولګي، بیا به احتیاط شروع کړي پخپله.